ده. نو د کتاب البیوع پسې مصنف صاحب کتاب النکاح ذکر کړه. د دې وجه دا ده چې دا بیوع دا معامله ده من کل وجه معامله ده، او دا نکاح کې دو جهت دي. نکاح من وجه معامله ده او من وجه عبادت ده. نو نکاح مرکب شو د عبادت والی او د معامله والی دواړو نه. نکاح عبادت هم ده، معامله هم ده. او د دې نه مخکې بیع وه، هغه صرف معامله وه. نو بیع من کل وجه معامله وه، او نکاح چې ده من وجه معامله ده او من وجه عبادت ده. نو نکاح مرکب شو او مرکب د مفرد نه وروستی. لدې وجې نه په کتاب کې اول د معاملاتو د بیوع ذکر راغلو او بیا ورپسې د نکاح ذکر راغلو. نکاح په لغت کې دو معناګانې لري. یو معنی د الزم جختیدل، او دویمه معنی د السقب سوره. نو د نکاح په لغت کې معناګانې دو دي، یو معنی د زم او دویمه معنی د السقب. او په اصطلاح کې تاسو په کنز نکاح او هدایه نکاح کې تعریف زده کړی دی چې عقد وضع لتملیک المتعة بالانثى قصدا. عقد وضع لتملیک المتعة بالانثى قصدا، یعنی نکاح هغه عهد دی پښتو کې چې د ښځې او د خاوند په مابین کې کولی شي، او د هغې عهد په وجه باندې د ښځې او د خاوند په مابین کې د زوجیت تعلقات قایمیږي. بیا دا نکاح چې ده د په دې کې اختلاف دی د شوافعو او د احنافو. شوافع وایي چې نکاح حقیقت دی په عقد کې او مجاز دی په وطې کې، او احناف عکس کوي. احناف وایي چې نکاح حقیقت دی په وطې کې او مجاز دی په عقد کې. او یو دریم مذهب هم شته، هغه وایي نکاح د وطې او د عقد په مابین د دواړو په مابین کې مشترک دی. د ټولو فقهاو په دې باندې اتفاق دی چې نکاح طریقه شرعیه، یو شرعي طریقه ده. لیکن د فقهاو په مابین کې بیا په دې کې اختلاف دی چې نکاح د معاملاتو نه ده، د معاملاتو نه ده او که نه د عباداتو نه ده. نو د شوافعو په نیز نکاح د معاملاتو نه ده. نکاح داسې ده لکه عام معاملات لکه بیع ده، اجاره ده، شفعه ده، دا نور چې کوم معاملات دي، نو نکاح هم داسې د معاملاتو نه ده. او د احنافو په نیز په نکاح کې جهت د عبادت والی غالب دی. ټیک د معاملم ده او عبادتم دی، خو اصل پکې دا دی چې نکاح عبادت دی. نو نکاح کې جهت د عبادت والی غالب دی. نو ثمره د اختلاف اوس دا ده چې د شوافعو په نیز نکاح د معاملاتو نه ده. نو د معاملاتو نه تخلی الی العبادت بهتره ده. یو سړی دکانداری نه کوي او د مسجد په یو کنج کې کینی او د الله ذکر کوي، نو دا په مسجد کې کیناستل او د الله ذکر ته ځان فارغول بهتر دي د دکاندارۍ نه. نو د نکاح نه وایي د الله ذکر ته ځان فارغول بهتر دي. نو تخلی الی العبادت د شوافعو په نیز بهتره ده د نکاح نه، او د احنافو په نیز نکاح بهتره ده د تخلی الی العبادت نه. د احنافو په نیز نکاح بهتره ده. د شوافعو دپاره دلیل دا دی چې یحیی علیه السلام او عیسی علیه السلام نکاح نه وکړي، او الله پاک د دوی صفت کړی دی سیدا و حسورا، داسې صفت یې کړی دی. نو د دې نه معلومیږي حسوره چې یحیی علیه السلام په دې الله صفت وکړو چې نکاح نه وکړي. نو یحیی علیه السلام نکاح نه وکړي او الله صفت وکړو. احنافو دپاره دلیل دا دی چې زمونږ د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم عمل نکاح وه، او پیغمبر علیه السلام فرمایل چې زما نکاح خوښیږي، او امت ته هم ترغیب ورکړی دی چې النکاح من سنتي، نکاح زما سنت طریقه ده. معاملاتو کې داسې پیغمبر علیه السلام نه دی ویلي. نو موږ ته د خپل پیغمبر پسې اقتدا بهتره ده. نو نکاح عبادت ده. بیا چې کله عبادت شي نو تاسو خو نورو عباداتو کې زده کړي، عبادت کله فرضي، کله واجبي، کله سنتي.
او کله مکروه وي او کله حرام وي. نو دارنګې نکام کله فرض وي، تاسو فقه کې ویلي دي فرض کله وي عند القدره وعند یقین الوقوع فی الزنا، چې قدرت دی په مهر او په نفقه باندې وي او یقین د وقوع فی الزنا وي چې که نکاح ونه کړي نو په زنا کې واقع کیږي. نو په دې صورت کې نکاح فرض ده. نکاح کله فرض ده چې کله دوه قید راشي، یو دا چې قدرت دی وي په مهر او په نفقه، دویم دا چې خوف نه یقین د وقوع فی الزنا وي. دوهم صورت کې واجبه ده. واجبه کله ده چې قدرت دی وي په مهر او په نفقه خو ظن د وقوع فی الزنا وي، یقین د وقوع فی الزنا نه، ظن د وقوع فی الزنا وي. دریم نکاح دریم صورت کې سنت ده. سنت چې کله د قدرت وي په مهر او په نفقه او توقان نه، غلبه د شهوت نه، قدرت دی وي خو توقان نه، نو په دې صورت کې سنت ده. څلورم صورت د مکروه والی ده عند خوف الظلم على الزوجة، چې ویره د ظلم په زوجي باندې وي نو بیا مکروه ده. عند خوف الظلم على الزوجة مکروه ده، او عند یقین الظلم بحرام ده. د نکاح اقسام، د نکاح د پاره اته قسمو. د جاهلیت په زمانه کې او د اسلام په زمانه کې یو قسم پاتې شو. د نکاح اته قسمو. اول قسم ته نکاح الرایات ویلې. نکاح الرایات دا د بازارۍ او د فاحشو ښځو نکاح وه. یوې ښځې به د کور په سر جنډه لګولې وه، هر چا به چې زنا کوله هغې کور ته به ورتله. دا نکاح الرایات وه، د جنډو نکاح. نو زناکار او فاحشو ښځو به جنډې لګولې وي. دا جنډې به داسې وه لکه بوډونه. نو دا نکاح الرایات. دویم نکاح الخدن ولا متخذی اخدان. الله په قرآن کریم کې دا نکاح ذکر کړی، نکاح الخدن، پټه یارانه. الله پاک په دې نکاح باندې رد کوي کنه، ولا متخذی اخدان. دا هم د جاهلیت په زمانه کې یوه نکاح وه او رواجو. نکاح الرایات، نکاح الخدن. دریم نکاح المتعه. نکاح المتعه شیعاګان ورته صیغه وایي. دا موقته نکاح وه، د یوې ګنټې یا دوه ګنټو دپاره به دوی سره نکاح کوله. څلورم نکاح البدل، چې یو سړي به بل ته وویلې چې ته زما دپاره خپله ښځه پرېږده، زه به ستا دپاره خپله ښځه پرېږدم. غالبا په دې کلپونو کې ما اورېدلي چې همداسې کېږي. دا غټایټ افسران چې دي بعضې د خپلې ښځې د کلپونو ته بیایي، بیا ښځې سره په دې کلپ کې تبادله کوي. یو د یو سړي د ښځې سره شپه تېروي، دا بل د دې بل د ښځې سره شپه تېروي. دا د جاهلیت په زمانه کې مو دې ته به نکاح البدل ویلې. دا څلور واړه په اسلام کې حرام شو. پنځمه نکاح الشغار. شغر او شغار دا د میتیازو په وخت کې سپی چې پښه اوچته کي نو دې ته شغار وایي. نو نکاح الشغار به دا وه چې یو بزعه دا به د بلې بزعې بدلو. یو سړي به بل چاته خپله لور ورکړه، هغه به ده ته لور ورکړه، مهر به په منځ کې نه و. دا یو فرج به د بل فرج بدلو، دې ته به نکاح الشغار ویلې. دا پنځه شوې که نه. شپږمه نکاح الاستبضاع. نکاح الاستبضاع به دا وه چې یو زوج د جاهلیت په زمانه کې به یو خاوند خپلې ښځې ته وویلې چې ته کله د حیض نه پاکه شوې نو د پلانکي سردار سره جما وکړه چې ستاسو د جما نه زمونږ په کور کې ښه بچی پیدا شي. دا په دې چین کې کیږي. چینیان د خپل نسل بدلی، نکاح الاستبضاع کوي. د دې نورو ملکونو نه چې مسافر ورغلی وي نو کوشش کوي چې دا مسافرو باندې زنا وکړي او د دې مسافرو نسل په چین کې پیدا شي. نو دا نکاح الاستبضاع. بل نکاح التعین و. نکاح التعین دا و
چې ښځې به د 10 کسو سره جما وکړه او بیا به د وضع په ټیم کې چې کله به دا لنګېده نو په دې ټیم کې به دا 10 واړه راوغوښته او بیا به دې 10 واړو ته ویلې چې تاسو ته خو پته ده چې څه معامله زمونږ او ستاسو په مابین کې تېره شوې ده خو بیا به په دې 10 کې یو ته اشاره وکړه چې فلان کیه دا بچی ستا دی نو دې ته به نکاح التعین ویل دا ټولې په اسلام کې حرام شوې په اسلام کې یوه نکاح پاتې شوه دا د جاهلیت په زمانه کې مو دې ته به نکاح الشرفا ویلې النکاح العام چې ایجاب او قبول او مهر به پکې راغلو یوه ښځه به وه او دا به د یو خاوند ښځه وه نو دا نکاح الشرفا او النکاح العام دا نور ټولې نکاحګانې حرامې شوې او په اسلام کې دا یو نکاح پاتې شوه د دغې نکاح تعریف درته ما وکړو د نکاح الشرفا چې عقد وضع لتملیک المتعة بالانثى قصدا دا نکاح هغه عهد دی چې د ښځې او د خاوند په مابین کې کولی شي او د هغې په وجه باندې د ښځې او د خاوند په مابین کې د زوجیت تعلقات قایمیږي نو دا کتاب النکاح د دې نه دا نکاح الشرفا مراده ده او النکاح العام ترېنه مراده ده د نکاح دپاره ډېر فواید دي دا عبادت دی او دا ټول باب د امام صاحب دپاره دلیل دی د نکاح دپاره پکې ترغیب ذکر شوی دی د دې باب د احادیثو خلاصه دا ده چې په دې کې د نکاح مستحبات ذکر کیږي د احادیثو خلاصه دا ده په نکاح کې اول مستحب النظر الى المخطوبه د کومې ښځې د نکاح اراده چې دی وي نو اولې وګوره د پښتنو په شان نه پښتانه ته مور او پلار ګوري بس مور او پلار چې ورته خوښه کړه نو بس په دې زوی ورته وان کی نو په زوی ورتین کې د پښتنو په اصطلاح نو داسې نه بلکې څوک چې نکاح کوي نو پکار دی چې دی په یو نظر سره خپله زوجه وګوري النظر الى المخطوبه په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اولي وګوره یو حدیث د دې مضمون دی اول النظر الى المخطوبه د دې حدیثو خلاصه درته ذکر کوم دویم مستحب کې ان تكون الزوجه اقلا في العمر والمال مستحب دادا چې د کمی خزي سره چې واده کوي نو دا پکار دی چې ستانه کشري په عمر کې در نه کمی او په اعتبار د مالم در نه کمی عمرم کمی او مالم کمی دویم مستحب کې دا دی چې عمر زیات وي ستانه او یې مال زیات وي نو اکثر بیا جنجال پیدا کیږي چې مال زیات نو هغه خاني او ته غریب نو پتا به بیا قبر کوي بیا به ته خدمت کوي نو اقلا فی العمر والمال دریم مستحب کې دا دی چې په حسن حلم او ادب کې بستانه زیات عمر او مال کې خو بدر نه کم وي خو په حسن حلم او ادب کې بستانه زیات د دریم ادب او څلورم ادب ان تكون باکرة نن بد دې حدیث وایو چې پیغمبر علیه السلام یو صحابي ته وفرمایل چې ولې د باکره نه په نکاح کوله او څلورم مستحب کې دا دی چې یستحب الاعلان پکار دا دی چې نکاح د نکاح تشهیر وشي د تشهیر بیا ډېر صورتونه دي حدیث کې به تاسو تراشي یو دا چې په مسجد کې نکاح وتړي د مازیګر نه بعد وتړي چې خلک ښه زیات وي او دارنګې دا چمبه پکې ووهلی شي چمبه یو خو ډول دی یو دا د خولۍ په شان چې دا یو طرف خالی وي دا چمبه هم طریقه د تشهیر ده او زمونږ په پښتنو کې دا ډزې دا هم طریقه د تشهیر ده خو چې چاته پکې نقصان نه وي ولیمې ته خلک را دعوتول دا هم طریقه د تشهیر ده اقل تشهیر شاهدان دي چې 2 شاهدان پکې وي دا اقل تشهیر دی نو تشهیر پکې مستحب دی اکثرو نکاحګانو کې چې تشهیر نه شوی دا غینه جنجالونه پیدا کیږي او ډیر واقعات داسې مخې ته راغلي نو کتاب النکاح الفصل الاول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه په اول طرف د مشکات کې دراویانو حالات ذکر کوو په دې دویم طرف د مشکات کې نه ذکر کوو د عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حالات په اول طرف د مشکات کې بیانو ان شاء الله قال دو قال دي اول قال کی ضمیر راوی ته راځي ده
او دویم قال د پاره فاعل اسم ظاهر ورست رسول الله دی د اول قال د پاره فاعل ضمیر دی مخکې راوي تراجه دی او د دویم قال د پاره فاعل ورست ذکر کیږي اسم ظاهر دی قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرمای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي یا معشر الشباب یا معشر هغه جماعت ته وای چې په کوم خاص وصف باندې مشتملی لکه معشر الجن پیریان معشر الشيوخ معشر الشباب ګوره تاسو ټول معشر الشباب په یو خاص وصف باندې مشتملی چې هغه د شباب وصف دی معشر الشيوخ بوډاګان په یو وصف مشتمل دي چې هغه د بوډاتوب وصف دی نو هغه جماعت ته وای چې په یو خاص وصف باندې مشتملی نو پیغمبر علیه السلام هغه جماعت ته دا خطاب کوي چې د شباب په وصف باندې مشتملی شباب ځواني ته وای اخیری حد عند الشوافع دیرش کاله دی عند الشوافع دیرش کاله دی او عند الاحناف څلوېښت کاله دی بهر تقدیر دیرش کاله وي که څلوېښت کاله وي نو د احنافو په نیت څلوېښت کاله دی او مشاهده او تجربه دا ده چې څلوېښت کاله اخیری حد دی د څلوېښت کالو نه اخواته تنزل شروع کیږي او تر څلوېښت کالو پورې ترقي وي شروع د ځوانۍ د بلوغ نه کیږي بلوغ د 15 کلنۍ کې سړی بالغیږي نو 15 کالو نه تر 40 کالو پورې دا څو کال کیږي 25 کال کیږي نو ډیر لږ کلونه دي بس دغه 25 کال د ځوانۍ دي یا معاشر الشباب اے ډلې د ځوانانو من استطاع منکم الباءة د چا چې طاقتي ستاسو نه الباءة د الباءة دو معناګانې دي یو معنی د نکاح دویمه معنی د مؤونة الجماع دا دو معناګانې خیال کې وساتئ بیا وروسته درته وایم چې دا دویمه معنا راجحه ده یو معنی د نکاح دا معنا دلته نه لګیږي دویمه معنی د مؤونة الجماع دا دویمه معنا دلته لګیږي همدلته به بیان کو وروسته وای ومن لم يستطع د چا چې طاقت نه د څه شي طاقت نه د الباءته د چا چې د الباءته طاقت نه فعليه بالصوم هغه د روژه ونیسي فانه دا روژه چې ده له د دپاره وجاء خسی کېدل دي دا روژه خسی کوي خسی کېدو ته څوک محتاج دی چې مؤونة الجماع چې طاقت د مؤونة الجماع لري مشقت د جماع خسی کېدو ته څوک محتاج دی چې مؤونة الجماع پکې وي نو دا وروسته فانه له وجاء د دې تعلق د مؤونة الجماع سره دی ځکه خسیتوب ته هغه څوک محتاج دی چې مؤونة الجماع پکې وي لدې وجه نه دا وروستنی لفظ د دې دپاره قرینه ده چې الباءة نه مراد مؤونة الجماع ده من استطاع منکم الباءة د چا چې طاقت استاسو نه د مؤونة الجماع د مشقت د جماع فلیتزوج نو دا دی واده وکي دا امر د وجوب د پاره دی ما درته ویلو چې نکاح یو صورت کې فرض ده فرض کله ده چې کله دی قدرت وي او یقین د زنا وي کله واجب ده چې قدرت دی وي او ځوان غالب د زنا وي نو دلته یا معاشر الشباب دا شباب ځواني چې ده دا ځواني د دې دپاره قرینه ده چې کله طبیعت سلیم وي مریض نه نو په ده باندې بیا توقان وي شهوت پې غالبي ځوان غالب د زنا وي نو چې ځوان غالب د زنا په شبابو کې وي نو فلیتزوج د امر د وجوب دپاره دی په ده واجبه ده چې دی نکاح وکړي فانه د دې نکاح دوه فایدې دي یو فایده دا ده چې فانه اغض للبصر فانه اغض للبصر دا ټیټونکې د سترګو ده چې کله دی واده کړی نو د پردیو اجنبیاتو نه د نظر ټیټ وي واحسن للفرج او دا دویمه فایده دا ده چې دا ښه ساتونکې ده دپاره د عورت ومن لم یستطع او د چا چې طاقت نه د مؤونة الجماع مؤونة الجماع یو جماع ده ګوره ښه یو مؤونت ده مؤونت څه شی دی مهر او نفقه د جماع طاقت شته شهوت پې غالب دی
خو مهر او نفقې وس نه لري نو چې د مؤونة الجماع یعنی د مهر او د نفقې وس نه او شهوت وي فعليه بالصوم علا د رکوب او د لزوم د پاره دی یعنی د یوې او د دوو روژو نه مقصد نه حاصلېږي بلکې مسلسل روژې دي ونیسي فانه دا روژه چې ده له وجاء دا د دپاره خسیوالی دی یعنی د شهوت ور باندې ماتېږي متفق علیه ولږې ذکر نه کړه روژه یې ذکر کړه په دې کې خبرې ته اشاره ده چې ډبل ثواب وشي د زنا نه د ځان ساتلو دپاره په عبادت شروع کړو روژه شروع کړه روژه ځان ته عبادت شو او د زنا نه ځان ساتل د دې اراده یې کړې ده دا ځان ته عبادت شو کنې په مطلق ولږه باندې هم شهوت ماتېږي وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مزعون التبتل ولو أذن له لاختصينا یو ورځ یو څو صحابو اراده وکړه د پیغمبر علیه السلام د عبادت پوښتنه وکړه بیبیان ورته وفرمیل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت داسې دی چې روژه م نیسي افطار هم کوي خوب هم کوي تهجد هم کوي نو دوی ته دا د پیغمبر علیه السلام عبادت په اعتبار د کم سره کم ښکاره شو په اعتبار د کیف نه په اعتبار د کم به وفرمیل چې د پیغمبر علیه السلام مرتبه خو ډیره اوچته ده او زموږ مرتبه ډیره ټیټه ده نو په ځان یې نظرونه ولګول یو وفرمیل چې زه به واده نه کوم بل ویلې زه به معاملات نه کوم بل ویلې زه به ټوله شپه عبادت کوم بل ویلې زه به ټول عمر روژه نیسم دا د عثمان ابن مزعون په کور کې دا صحابه راټول شوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبر شو ورغلو او ورته وی فرمایل چې داسې مه کوئ رد کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم په عثمان ابن مزعون باندې تبتل الانفراد والاعتزال عن النساء د ښځو نه سیټته کېدل ښځو نه یو طرف ته کېدل او د نکاح پرېښودل نو دا تبتل ورته رد کړو دا تبتل مولا علی قاری رحمه الله فرمای وکان ذلك من شریعه النصارى دا د نصاراو په دین کې وو نصاراو کې راهبانو هغوی به نکاحګانې پریښې وي غارونو کې به ننوتي وو هلته به د الله عبادت کولو نو پیغمبر علیه السلام په دې تبتل رد وکړو چې داسې مه کوئ مولا علی قاری رحمه الله فرمای فنهى النبي صلی الله علیه وسلم عنه امته پیغمبر علیه السلام ترې خپل امت منع کړو فایده یې څه ده لیکسر النسل ویدوم الجهاد فایده دا ده چې نسل ډیر شي د پیغمبر علیه السلام امت ډیر شي نفس ډیرولو کې څه فایده ده ویدوم الجهاد چې امت ډیر وي نو بیا به تر قیامته پورې جهاد رواني نو د تکثیر المجاهدین نو د تکثیر المجاهدین دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تبتل نه منع وکړه او وی فرمایل چې نکاحګانې کوئ چې مجاهدین زیات شي ولو اذن له او کچرته حضرت عثمان ابن مزعون ته اجازت کړو لخت اسوینا نو موږ بزن خسی کړو دلته خو په کار داسې وه هغوی خو د تبتل اجازت غوښتی د اختصاء اجازت خو یې نه غوښتی نو ظاهر د حدیث داسې و چې داسې ویلی وی رد التبتل ولو اذن له لتبتلنا کاغه ته اجازت ته تبتل شوی وی نو موږ به تبتل کړی وی داسې په کار وکړو خو د لتبتلنا په ځای لختصوی نه ویلې په دې کې دوه نکتې دي یو دا چې پیغمبر علیه السلام دا صحابي اراده د مبالغې کړې د حقیقت نه دی مراد یعنی موږ به کامل تبتل کړی وی که د نفس تبتل اجازت شوی وی موږ به کامل تبتل کړی وی اختصاء خو حرامه ده نو حقیقت د اختصاء نه دی مراد نو د مبالغې دپاره لختصوی نه ذکر کړو او یا دا د دې راوي ګمان دی د ده په ګمان کې اختصاء جایزه وه نو ځکه یې لختصوی نه ذکر کړو وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای چې ښځه په نکاح کولی شي د څلورو صفاتو د وجې نه لمالها یو صفت د مال دی چې ښځه مالداری نو دا یو صفت مرغوبه دی خلک وایي دا د خان لور د ځکه په نکاح کوي ولحسبها دویم صفت حسب دی حسب ذاتی یا خاندانی هغه صفات چې عرفاً او یا شرعاً خوي خصوصاً
د ښځې د خاندان خو صفاتو ته حسب وایي. ولحسبها او کله د ښځې د خاندان د خو صفاتو د وجې نه په نکاح کولی شي. د ښځې په خاندان کې ښه صفات وي. ولجمالها او کله د حسن د وجې نه په نکاح کولی شي. ولدینها او کله د دین د وجې نه په نکاح کولی شي چې ښځه دینداري. فظفر نو ته ځان کامیاب که بذات الدین په دینداره ښځه باندې. تربت یدا کا لاسونه دې په خاورو کې خړ پړ شه. معنا لغوي کې دا خیری دي خو په عرف کې د دې نه انکار مراد دی چې دینداره کوه د دې نورو دریو صفاتو پسې مه ګرځه ډېر. او تعجب دی دارنګې ترغیب دی. فظفر بذات الدین نو ځان کامیاب که په دینداره ښځه باندې. تربت یدا کا لاسونه دې په خاورو کې خړ پړ شه یعنی ضرور دینداره ښځه په نکاح کا. قاضي عیاض رحمه الله فرمایي چې په دې حدیث کې د خلکو عادت ذکر شو چې د خلکو عادت دا دی چې بعضې خلک مال ته ګوري، بعضې د خاندان خو صفاتو ته ګوري، بعضې حسن ته ګوري او بعضې دین ته ګوري. خو ځوانمردي دا ده چې دین ته وکتلی شي. نو په دې کې د خلکو عادات ذکر کیږي. او علامه ابن الحمام رحمه الله دا په احنافو کې شیخ الاسلام دی فرمایي چې که دین ملحوظ نه و صرف د مخکینی درې صفات پکې ملحوظ و نو بیا داسې نکاح ممنوعه ده، داسې نکاح نه ده جایزه، کولی نه دي پکار. او ابن الحمام رحمه الله په دلیل کې یو څو احادیث هم ذکر کړي دي. په یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله الا ذلا. چا چې و ښځه د دې دپاره په نکاح کړه چې دا د معزز خاندان ښځه ده، د دین لحاظ نه ساتلی، یوازې د عزت لحاظ ساتلی و، الله به په دې نکاح کې عزت نه پیدا کوي، دې خاوند ته ذلت به الله پاک ورکوي. ومن تزوجها لمالها لم يزده الا فقرا. او چا چې و ښځه د مالدارۍ دپاره په نکاح کړه الله به مال نه زیاتوي بلکې فقر به پرې راولي. ومن تزوجها لحسبها لم يزده الا دناءة. او چا چې د خاندانی صفاتو د پاره په نکاح کړه نو الله به خصاصت پکې راولي، عزت به نه راولي. ومن تزوج امرأة لم يرد بها الا ان يغض بصره ويحسن فرجه او يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه. او چا چې د دې د پاره واده وکړو چې نظر ټیټ شي، عورت وساتلی شي، صله رحمی پکې راشي، نو په دې نکاح کې الله پاک برکت اچوي. د ښځې دپاره په خاوند کې برکت اچوي او د خاوند دپاره په ښځه کې برکت اچوي. دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تتزوج النساء لحسنهن. د ښایست د وجې نه ښځه مه په نکاح کوئ چې خالي ښایست هم ملحوظ وي، یعنی دین هم پکې ملحوظ نه وي. که دواړه پکې ملحوظ وي بیا خو ټیک ده، خو د یو سړي ملحوظه صرف ښایست دی، یوه ښکلا ده فقط. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یوازې د ښکلا دپاره ودونه مه کوئ. فعسا حسنهن ان یردیهن. کیدای شي چې دا د ښځې حسن چې دین پکې نه وي تا هلاکت ته وغورځوي. ولا تتزوجوهن لمالها. او یوازې د مال د وجې نه مه په نکاح کوئ چې دین پکې ملحوظ نه وي. فعسا اموالهن ان تطغینهن. کیدای شي چې د دې مال د وجې نه چې دین پکې ملحوظ نه وي سرکشي راشي. ولكن تزوجوهن على الدين. د دین د وجې نه په نکاح کوي. ولأمة خرماء سوداء ذات دین افضل. پیغمبر علیه السلام فرمای ولأمة یو وینځه ده خرما. خرما هغې ته وایي چې غوږې غوڅي یا پوزه غوڅوي یا شونډې غوڅي وي، خو ذات دین چې دینداره وي نو دا بهتره ده. حضرت حسن رضی الله عنه سره چا مشوره وکړه، دا خو د ښځې په باره کې شو چې دین ته ګوره، که د دې دین سره دا نور صفات یو ځای شو نو فبها. او د خاوند په حق کې نو خاوند تقواداره پکار دی، خاوند کې هم ښه صفت د تقوا او د دیندارۍ دی. حضرت حسن رضی الله عنه سره چا مشوره وکړه چې خپله لور چاته په نکاح ورکم، مالداران هم راځي، ښایسته خلک هم راځي او د لوی لوی خاندانو خلک هم راځي، دینداران هم راځي، چاته په نکاح ورکم. نو حضرت حسن ورته وفرمایل زوجها رجلا یتقی الله.
تقوادار سړی ته په نکاح ورکا فانه ان احبها اکرمها تقوادار سړی که د خپل ښځې سره مینه نو خو بیا خو ښه عزت کوي وان ابغضها لم یظلمها او که ښځې بدې شي نو بیا خو هم ظلم نه کوي ځکه تقواداره دی یعنی د ظلم نه خو به بچ وي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع دنیا ټول متاع ده متاع د عارضی فائدې شی د عارضی فائدې شی ده. امام اصمعي د متاع دارنګ د تبارک او دارنګ د رقیم د دې په معنا نه پوهیدو د دې دریو لفظونو او د دې دریو لفظونو د حقیقت د معلومولو د لپاره باندو ته لاړو. نو باندو کې و جنۍ و خپل مور ته ویلي چې یا امه اے مورې جاء الرقیم سپی راغلو واخذ المتاع هغه تنور کې چې ول کېږي هغه کپړه هغه ټوټه نه دا متاع تندور پاک د خله کې ونیولو وتبارک الى الجبل او غره ته وختو نو درې واړه اشکالات ختم شو. جاء الرقیم واخذ المتاع وتبارك الى الجبل نو رقیم تندور پاک ته وای هغه تبې چې ور باندې پاکيږي او تنور ور باندې صفا کولی شي د عارضی فائدې شی ده. وخير متاع الدنيا او بهترین په سامانونو د دنیا کې المرأة الصالحة نیک بیبی ده. نیک بیبی دا د دنیا په سامانونو کې بهترین سامان ده. لدی وجنه حضرت علی رضی الله عنه د ربنا آتنا فی الدنیا حسنه معنا کوي پنیک بیبی یا الله ماته په دنیا کې حسنه راکې دنیا مې خکولې کې د چا چې خزه خید د دنیا خکولې ده. وفي الاخره حسنه اخرت مې خکولې کې نو وفي الاخره حسنه معنی په الحور العين کړي ده التم خزي دي. او وقنا عذاب النار د دې معنی کړي د المرأة السلیطة دراز زبان خزا یا الله د اور د عذاب نه مې وساتي په دنیا کې په آخرت کې په دنیا کې د اور عذاب څه ده المرأة السلیطة بد اخلاق خزا چې بد اخلاق خزا د کور ته راغله بس دا د دنیا جهنم ده. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبن الابل خير مضاف ده نساء مضاف اليه ده مضاف سره ده مضاف اليه نه موصوف ركبن الابل دا جمله ورته صفت ده. خير نساء بهتري بیبیانی ركبن الابل هغه چې په اوخانو سپریږي صحیح ده موصوف سره د صفت نه دا مبتدا بهتري بیبیانی چې په اوخانو سپریږي یعنی په عربو کې بهتري خزي صالح نساء قریش دای ورته خبر ده هغه نیکی بیبیانی د قریش دي یعنی په عربو کې خي خزي قریشیان دي نو د قریش خزي دا په عربو کې بهتري دي. احناه د بهتروالی صفت دا ده احناه یعنی اشفقه دا ډېر اشفق ترین دي. هو ضمیر نسائی تراجه ده مطابقت ناراضي په مابین دراجه او د مرجع کې نو پاس نقطې ورته جواب کړي ده تذکیر الضمیر باعتبار الصنف ضمیر مذکر ده په اعتبار د صنف مذکری دویم جواب هم کولای شي چې دا ضمیر راجع ده الی من يركب الابل من يركب الابل احناه على ولد دا ډیره شفقت کوون کی وی په بچی ولد نکره ذکر کړه د تعمیم د پاره په خپل بچی باندې خو هر خزه شفقت کوي خودلته ولد نکره ذکر کړه معنی دا ده چې دا د میړه ولد د دینوي کده بل خزینه وي خو چې د میړه ولد وي د میړه بچي وي د خاون بچي د دینوي کده بل بیبینه وي نو پاغي ډیر شفقت کوي فی صغره په زمانه د ماشوم توپ کې د دې ماشوم وارعاه یعنی احفظه او په دې صنف کې دلتم د دې ضمیر مغه دوه احتمال دي یو نقطې لیکلې دویم درته ما د بهر نه ذکر کړو وارعاه علی زوج او ډیر احفظ ترینی په خاوند فی ذات یده په بار د هغه څه کې چې د دې خاوند په لاس کې دي
د خاوند په لاس کې دوه شیان دي، یو مال او بل د دې خپل منکوحي بزعه. خاوند د دې دواړو مالک دی، د مال مالک هم دی او د خپل منکوحي د بزعي مالک هم دی. نو ښځه د دې دواړو حفاظت کوي. پاس نکتې یوازې مال لیکلی دی. دویم احتمال یې پرېښی دی. دویم احتمال دا دی چې د ذات الید دا کنایه د بزعي نه ده، یعنی زناکار هم نه، فاحش هم نه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای چې مان د پریخي د ځان نو وروسته فتنتن. د فتنتن دو معناګانې دي. یو معنی د امتحانا، ما د ځان نو وروسته نه د پریخي امتحان. دویمه معنی د بلیتا، مصیبت، یعنی ما د ځان نو وروسته یو مصیبت نه دی پریخي. اضر چې هغه ډېر ضررناک وي علی الرجال، نارینهو ته، من النساء د ښځو نه. یعنی ښځه یو قوي امتحان دی. په ټولو امتحاناتو کې د ښځې امتحان ډېر مضبوط امتحان دی، او یا د ښځې مصیبت ډېر قوي مصیبت دی. ښځه چې بد اخلاقه نو دا ډېر قوي مصیبت دی. او د دې وجه دا ده چې د سړي په طبیعت کې د ښځې د هر خواهش پوره کول وي. سړی په طبیعت کې وایي چې د دې خپل منکوحي ټول خواهشات پوره کړه. او د ښځې خواهشات څه شی دي؟ د ښځې خواهشات بیا د دنیا آرایش او زیبایش دی. نو سړی په دنیا کې گرفتاری، سړی به ټول عمر د ښځې زیبایش او آرایش برابروي. نو دا کلک امتحان دی او غټ مصیبت دی. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای چې دنیا خوږه ده، خضره شنه ده. دنیا خوږه او شنه ده. ګوره خوږ او شین، چې خوږه می شینه می، نو دا جاذب د نظر وي او جاذب د طبیعت وي. خوږواله طبیعت راکاږي، شینواله نظر راکاږي. نو دارنګي دنیا جاذبه د طبیعت ده، لکه خوږ او شین چې جاذب د طبیعت او د نظر وي. نو دنیا هم جاذبه د طبیعت او د نظر ده. یعنی د دنیا طرف ته د سړي نظر مایلی، خوږو بنگلو ته ګوري، ښکلو بنگلو ته، ښکلو سړکونو ته، ښکلاګانو پسې ګرځي، او طبیعتي خوږو شیانو پسې ګرځي. نو دارنګي د دنیا پسې ګرځي. دنیا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها. او بشک الله پاک چې ده خلیفہ ګرځون کې ده تاسو لره په دې دنیا کې. مستخلفکم، الله خلیفہ ګرځون کې ده تاسو لره په دې دنیا کې. یعنی اصل مالک الله ده او تاسو پکې په دې دنیا کې صرف نائبان د الله یې، یا د الله نائبان یې. اصل مالک الله ده، او یا د خپل موروثینو مالک نائبان یې. پلار دې مړ شي، بنگلې تا ته پاتې شي، نو الله تا پکې خلیفہ کوي. فینظر کیف تعملون. نو الله پاک ګوري چې تاسو څرنګه عمل کوئ. فتقوا الدنیا، نو د دنیا نه ځان وساته. نو د دې نه معلومیږي چې دنیا به نه ګټي. نو چې دنیا ونه ګټي نو بیا به څه خوري؟ نو فتقوا الدنیا دا معنا نه ده چې دنیا مه ګټه، معنی دا ده چې لا تغتروا بها. دنیا ګټه خو مغرور کیږه په ما، دوکه کیږه په ما، بلکې د یو استعمال شی ګڼه، دوکه کیږه په ما. اصل مقصود مه ګڼه. واتقوا النساء، د ښځو نه ځان ساتئ. مخکې خو ترغیب راغی چې ودونه کوئ. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، واده دی وکړي. او دلته وی واده مه کوه. فاتقوا النساء، ښځو نه ځان ساته. نو تطبیق دا دی چې فتقوا النساء د دې معنا دا نه ده چې د ښځو نه ځان ساته. معنا دا ده چې د ښځو د وجو نه منهیاتو کې ځان مه غورځوه، د ښځې د وجې نه حرام کارونه مه کوه. واتقوا النساء، او د ښځو نه ځان ساته. دا مطلب چې د ښځو د وجې نه حرام کارونه مه کوه. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. بشک اوله فتنه د بني اسرائیل دا د ښځو د وجو نه جوړه شوه. لکه سورة بقره کې هغه د بقرې واقعه چې د ښځې د وجې نه جوړه شوې وه. دوه د تره زامنو یا تره ورارو د دې خپل تره نه لور غوښته، یا د تره لور غوښته، او هغه نه ورکوله.
نو د هغې د وجې نه د خپل تره قتل کړو یا د تره زوی قتل کړو نو د هغې نه فتنه جوړه شوه یا دغه فتنه مراد ده او یا هغه فتنه د بلعم بن باعور مراده ده چې هغه د ښځې د وجې نه ګمراه شو. رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای الشوم بدپالی چې ده فی المرأة والدار والفرس بدپالی په دریو شیانو کې ده یو په ښځه کې بدپالی بل په دار کور کې بل په فرس کې متفق علیه وفي روایت الشوم فی ثلاثه بدپالی په دریو شیانو کې ده فی المرأة والمسکن والدابة په ښځه کې ده په کور کې ده او په څاروي کې ده. کته اعتراض وکړي چې په همدې مشکات کې به وروسته د بدپالۍ نه منع راشي مستقل باب لګېدلی دی او د فال بدپالۍ ته وایي نو د بدپالۍ نه منع کړې ده او په دې حدیث کې راغله چې په دې دریو شیانو کې بدپالي کېدی شي ښځه ده کور دی او دابه ده. نو محشي صاحب درې توجیهات کړي دي. یو توجیه دا کړې ده چې الکلام علی الفرض والتقدیر بالفرض که بدپالي جایزه وي نو په دې دریو کې به وي لیکن بدپالی نه ده جایزه نو په دې دریو کې هم نه ده جایزه نو دا حدیث بنا دی علی الفرض والتقدیر یو توجیه. دویمه توجیه محشي صاحب دا کړې ده خلاصه دا ده چې د شوم معنا بدپالی نه ده بلکې د شوم معنا القبح یعنی بدی ده. په دې دریو شیانو کې بدی ډیره ده. یو بدی په ښځه کې د ټولې دنیا بدی یو طرف ته کا خو چې ښځه درته الله بده کړه نو د دې په شان بدی بیا بله نشته. وقنا عذاب النار حضرت علی فرمایي د دې نه بده ښځه مراده ده عذاب النار نه وایي بده ښځه مراده. نو یو بدی په ښځه کې ده والمسکنی دویم په کور کې ده چې کور تنګي نو زړه به دې پکې تنګي او ودابتې او بله په څاروي کې ده. او دریمه معنی دا کړې ده چې ټیک د بدپالي نه ده جایزه خو دا درې صورته ترېنه مستثنا دي. ما من عام الا وقد خص عنه البعض هر عام نه بعضې افراد مستثنا وي. په نورو شیانو کې بدپالي نه ده جایزه او په دې دریو کې جایزه ده. اوله توجیه اولا ده اوله توجیه چې که چېرته بدپالي جایزه وي نو په دې دریو کې به جایزه وي لیکن بدپالی نه ده جایزه نو په دې دریو کې هم نه ده جایزه. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة د حضرت جابر رضي الله عنه نه روایت دی هغه فرمایي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یوه غزوه کې وو د دې نه غزوه د تبوک مراده ده. فلما قفلنا چې کله موږ د غزوې نه راواپس شو لاره کې كنا قريبا من المدینة نو شو مونږ نږدې مدینې منورې ته. قلت یا رسول الله نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې یا رسول الله انی حدیث عهد بشکه زه نوی یم په اعتبار د زمانې بعرس په واده یعنی ما نوی واده کړی دی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل تزوجت واده دې کړی دی. د دې نه یو بل مستحب را فهمیږي هغه دا چې واده کې دومره خرچه نه ده پکاره دومره اسراف لکه زموږ په زمانه کې چې دی. حضرت جابر د پیغمبر علیه السلام قریب ترین صحابي دی جلیل القدر صحابي دی خو پیغمبر علیه السلام هم په واده نه دی خبر. تزوجت بتکلف واده نو یو په مستحباتو د واده کې دا دی چې بتکلف واده مستحب دی. تزوجت واده دې کړی قلت نعم ما ورته ویلي چې او یا رسول الله ما واده کړی دی. قال ابکر ام سیب باکره دې کړي که سیبه کونډه. قلت بل سیب کونډه مې کړې ده. قال فهلا بکرن ولې دې باکره نه کوله ما درته مستحباتو کې یو مستحب دا ذکر کړی و که نه چې مستحبه دا ده چې باکره وکړي. تلاعبها چې تا د هغې سره لوبې کولې و تلاعبک و هغې به ستا سره لوبې کولې مطلب دا چې باکري د بل خاوند سره عادت شوي نه نو همدا اولنی خاوند دی وي د دې سره بې تکلفه زندگی کوي او کونډه چې وي هغه د دې دویم خاوند سره دومره بې تکلفه نه وي هغې ته زوړ خاوند ډېر ور یادېږي را یادېږي. فلما قدمنا چې کله مونږه مدینې منورې ته نږدې شو ذهبنا لندخله نو مونږ شروع شو چې کورونو ته ننوتو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمیل امهلو
سمدستی مه داخلېږئ حتی ندخل لیلا انتظار وکئ مسجد ته لاړ شئ تر دې چې بیا د شپې کور ته لاړ شو ای عشاء چې ماخوستن کور ته داخل شو د څه دپاره لکۍ تمتشط الشعثة د دې دپاره چې ببرسرې خپل سر ګومنځ کړي که یو ناڅاپه ته کور ته ورشي او ښځه دې ببر سر نیولی او طلاق هم عیب نه عربانو کې خو عیب نه و که نه طلاق هم عیب نه نو ببر سر وي نفرت به دې راشي یکدم به دې طلاق ورکړي نو پرېږده چې سر ګومنځ کړي تمتشطه چې ګومنځ کړي سر الشعثة ببر سرې ښځې وتستحد او پاکی استعمال کی چاړه استعمال کی المغیبتو هغه ښځه چې خاوند ترېنه ډېر وخت غایب نو هغه به خپل ځان صفا را صفا کی او که ځان یې نه صفا کړی نو کیدای شي د نفرت د وجې نه ته ورته طلاق ورکړي تستحد معنا چې پاکی چاړه استعمال کی نو محشي صاحب لیکلي چې د ښځې دپاره بهتره دا ده چې د عورت ویښته وباسي او که چاړه استعمال کړي نو دا هم ورته جایزه ده خو دا کنایه د نطف الشعر نه ده عن معالجتهن بالنطف نطف ویستلو ته وایي چې دا ویښته وباسي وتستحد المغیبة متفق علیه سبا ته به دې نه هم ډېر وایو بس